مختلف معاشرتی مسائل تاسو ته بیانېږي د دې دپاره چې زمونږ او ستاسو زندگی د شریعت مطابق شي. نو دې سره به دوه خبرې راځي. یو دا دی چې الله به خوشحالیږي او د دې خوشحالۍ په بدله کې به الله زمونږ زندګۍ کې هم خوشحالي راولي. او چې کله زمونږ او ستاسو معاشرتی زندگی سمیږي نه نو دوه خرابۍ به لازمیږي. یو دا چې الله به خفه کیږي، دویم دا دی الله به موږ هم خفه کوي، ځکه الله ته زمونږ او ستاسو هیڅ ضرورت نشته او چاته چې د چا ضرورت نه هغه خفه کوي نو هغې به درجه اولا به یې خفه کوي، وایي زما تا ته څه ضرورت دی. نو دې وجې نه عزتمندو د الله خوشحالول زمونږ مجبوري ورته ووایه او په موږ باندې لازم دي او په موږ باندې فرض دي. که طور طرز وی الله وی طوعا او کرهن، که دې خوښه وي او که دې خوښه نه وي منې به، ځکه بل طرف ته د چاره نشته. چاله به ځي د دنیا کم کس ته چې لاړ شي هغه ټول الله ته محتاج دي. په بنیادي څیزونو کې، په اوبو کې الله ته محتاج، آسمان ځمکه کې الله ته محتاج، سا اغستلو کې الله ته محتاج. نو د چا ته به سوالونه کې چې د چا نه سوال کې هغه هم زما سوالګر دی. نو چې د چا بل چا نه سوالونه کې ډایرکټ ما نه ولې سوال نه کې. نو دې وجې نه عزتمندو بل طرف ته تللی نه شو. نو دې وجې نه د الله د دین مطابق زندگی تیرول دا موږ او تاسو دپاره ضروري دي. ګینې موږ به خپل ځان پریشانه کوو د خپله لاسه. دې وجې نه الله قرآن کې وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وایي دې خشکۍ او ترۍ کې څومره فسادونه چې راشي دا د انسان د لاسه راځي. خو کله وله زه سبب یم، کله وله ته سبب یې، کله وله ټول سبب یو. نو د ټول د یو بابا آدم اولاد یو. یو ورور چې ورانې وکړي نو عزتمندو نور رونه هم پې بدنامیږي، خلک وایي دا ټول د فلاني اولاد دی. نو دې وجې نه الله وایي ستاسو د لاسه داسې کېږي. که یو سړی وایي ما نه دي کړي نو نن خو تا نه دي کړي، بله ورځ تا کړي وو. که سړی وایي بله ورځ هم ما نه و کړي نو موږ هغه ښه بله ورځ چې دې کړي وو، خامخا یو ورځ څه نه څه ګډوډ هر چا کړی دی. نو چې دا ټول راجمع شي به دغه اچار او دا ګند ته جوړ شوی دی. یو ګند یو، بل د بل، بل د بل، بل د بل، لوی ډیران جوړ شوی دی. اوس ډیران کې ته دا معلومه چې دا چا غزار کړي دی او دا چا غزار کړي او دا چا غزار کړي. که چا پکې لږ غزار کړي او که چا پکې ډیر، دا ټولو دا ډیران جوړ کړی دی. نو عزتمندو د دې وجې نه د دې صفایي طریقه هم اجتماعي ده. ځکه که یو سړی ته خپله حصه ګند لرې کړي نو بیا هم ډیران نه ختمیږي. تر څو پورې چې ټولو بیلچې نه راغستي، جاروګانې نه راغستي او تر څو پورې ټولو نه پاک کړي. بل دا د عزتمندو پردې ګند څوک پاکولی نه شي. تاسو ګورئ که نه باتروم ته چې یو سړی ننوځي او هغه میتیازې کړي او اوبه یې پې نه اچولي او دا بل سړی چې ورننوځي څومره غوسه حالانکه دا هم پکې دننه ګند کوي. خو په خپل ګند باندې لوټه چول آسان کار دی او د بل ګندګۍ ته کتل او هغه صفا کول دا ډېر ګران کار دی. نو دې وجې نه عزتمندو زمونږ او ستاسو د زندګۍ کې چې کوم ګندونه دي دا زمونږ د ټولو اجتماعي دي. موږ په شریکه کړي دي. چا لږ چا ډېر کړي دي نو موږ او تاسو بیا په شریکه پاکو، ځکه د بل ګند څوک نشي پاکولی. د بل ګند ته خلک ګوري هم نه. بعض وخت یا باتروم ته ورننوځي چې ګند پکې پروت وي، دروازه را بنده کړي بل ته لاړ شي، د سره پاکوي نه، وایي زما څه کار دی. نو دا عزتمندو د زندګۍ یو دور دی، یو حالات دي او د زندګۍ خپله یو زندګي ده. نو دې حوالې سره عزتمندو خپل معاشرت صحیح کول، که هغه کاروبار سره تعلق لري، که هغه رهن سهن سره تعلق لري او که هغه عبادت سره تعلق لري. تېره جمعه ما تاسو ته دا بیان کې یو حصه کړې وه چې بعضې زموږ نیکۍ نه دي، نیکۍ والا کارونه دي خو هغه موږ په بده طریقې سره کوو. نو پاتې لا بد کارونه خو پرېږده. یو څو مثالونه مې ورته بیان کړي، لکه مونځ کې په لاره کې ودرېږې نو ټول خلک دې ګډ وډ کړه. کار د نیکۍ کې ذکر کې خو په تیزه باندې کې خو ځان لی نه کې، ځان له تیزه باندې ذکر کوه، کور کې کښېنه، جومات کې څوک نشته په تیزه یې کوه. خو چې خلک ناست دي تی په تیزه کې نو دوه خبرې دي پکې، یو د هغوی عبادت خرابېږي، دویم دا دی ځان ښیي. نو اوس نیکۍ کار دی خو غلط. حجر اسود دی ښکلی، د نیکۍ کار دی خو نور له پکې تکیې ورکې.
ښځو لم پکې ټیکې ورکې. یو سړي عزتمندو ښځې ورته ویلو چې اجر اسود به راباندې ښکلې، نو هغې ونیوله ښکلې کو پې چې واپس راغلې. ښځه ترې خفه وه. ویل ولې خفه یې؟ ویل تا خو اجر اسود ما باندې ښکل نه کو. ویل ولې؟ ویل ما چې بوتلې وې او ډېر زور مې لګولی و، وایي هغه دې پردۍ ښځه نیولې وه. هلته سړی ځان باندې دومره نه وي چې دا خپله ده که پردۍ ده او که بس کار کوي. نو دغه طریقې عزتمندو دغرنګې د نیکۍ کار دی تا باندې داسې بیماري راختې ده چې ګنده بیماري ده، ته وایې زه جمع لازم، شریعت درته وایي په ارام کښېنه، ستا د وجې نه نور مونځ ګزاري خرابېږي. اوس تا ته نیکي ښکاري چې زه د جمع سره مې مونځ وکړلو، شریعت وایي بد کار دی وکړو. ستا د وجې نه 10 کسان د جومات نه ووتل، خیر دی تا به کور کې مونځ کړی وی، الله به دله د جمع ثواب در کړی وی. دغرنګې سلام ښه طریقه ده، خو عزتمندو یو ځای کې جرګه شروع ده او سات پس پکې یو کس وایي السلام علیکم السلام علیکم، دا دې دپاره ښایي چې لکه زه م رالم. دا اوس فضول طریقه ده. هلکه وروسته رالې په ارام کښېنه شاته. اوس لګې دی مشر خبره کوي، جلسه شروع ده، بیان شروع دی، هغې کې به سلامونه نه کې. اوس درته ښه کار ښکاري وایي سلام کوم، وایي په سلام راته خلک غوسه شو. سلام دی وکړو خو بې ځایه دی وکړو. مونځ ښه شی دی، خو یو انسان مازدیګر نه پس نفلونه کوي، وایي دې ټایم کې به زما چوټي شي اوزګار شم. مونږ وخت د نفلو اوزګار خېله اوس کور کې کښېنه ارام وکړه. دې ټایم کې ورزش کوه، باډي بلډینګ کلب ته لاړ شه یا پیدل کور ته لاړ شه. مازدیګر نه پس نفل نه کوي څوک. دغه طریقې دي عزتمندو. نیک کار کول دي په نیکه طریقه باندې، دین کار کول دي طریقه هم د دین والا، دا نه چې طریقه یې زما چې کومه خوښه به کوم، نه. بیا به م عزتمندو د دین نه بې دیني جوړېږي او دغرنګې د دنیا نه دین جوړېدی شي. یو دنیا دکان ته ځې وایي دا بچو له رزق ګټمه، عبادت شو. دې کې به زکات ورکومه، عبادت شو. دې کې به پیسې ډېرې ګټمه، حج به کومه، عبادت شو. که چېرته یو سړي ته ضرورت راپېښ شي د هغه به مدد کومه، عبادت شو. نو یو کاروبار څومره زاویو سره او څومره جهاتو سره عبادت جوړېدی شي. نو دې وجې نه خپله زندګي بدلول دي عزتمندو. دې حوالې سره د دین یو مسله هم نه ده پټه کړې. نو بعضې کسان دي عزتمندو یو اهم مسلې ته پوس کوي او بیا درته د قربانۍ یو څو مسلې بیانو. د ایزي پیسې باره کې بعض کسان 2 قسمه تپوسونه کوي. یو تپوس دا کوي وایي ایزي پیسه استعمالول څنګه دي او په دې باندې چې کوم کیش بیک یا میسیجز یا د کال سروس مختلف سیزونه او دغه رنګ عزتمندو سروسز او مختلفې فایدې د ایزي پیسې والا تعالی درکوي، د دې استعمال څنګه دی. دا یو سوال دی. او دویم سوال دا دی ایزي پیسې والا چې تاله پیسې وړي چرته وړي یا تا ته لوډ کوي یا تا ته پیسې پکاري ایزي پیسه کې تا هغه ته وایي چې ایزي پیسه نه به زه تا ته پیسې ستا اکاونټ ته درولېږم یا ایزي پیسه اکاونټ ته به یې درولېږم، ما له دا پیسې نغدې راکړه، زما نغدې پکار دي. نو هغه وایي دومره روپۍ به دنه کټ کومه، مثلا 100 پسې به 20 کټ کوم یا 10,000 پسې به 50 کټ کوم، چې هر څه خو پیسې کټ کوي، دا جایز دي که نه. نو اوله مسله عزتمندو دا واورئ چونکې ایزي پیسه نن سبا عام استعمال دی. شریعت تا د یو سروس نه، سروس وی خدمت، ستا د سهولت دپاره یو کار شروع شوی دی او طریقې د شریعت مطابق د هېڅکله نه منې کوي. شریعت ډېر واضح دین دی، ډېر کلاو دین دی، ډېر سهولت پسند دین دی. دومره سهولت پسند دین دی چې تا باندې سخت راشي تا ته وایي که تا له د خنزیر غوښه ملاله ده داسې اوقاتو کې. دومره سهولت والا دین دی، دومره سهولت والا دین دی که تا څوک ولي او تا ته وایي د کفر کلمه ووایه، وایي زه خیر دی ویې وایه ځان بچ که مړه. نو دومره سهولت به کوم وي چې تا ته کفري کلمه هم بعض اوقاتو کې څه کوي جایز کوي. نو د دې نه زیات سهولت چېرته دی؟ د ټولو نه غټه خبره د ایمان او د کفر خبره ده. هغه هم تاله بعض وخت کې چې تا باندې سخته راشي درته وایي زه خیر دی مړه ځان بچ که، به زمونږ فکر مه کوه، ځان بچ که. او موږ سره صرف د زړه یارانه کوه، بس زړه کې موږ ساته دې سړي ته ووایه زه کافر یم خیر دی او زه مسلمان نه، خو ګورې د زړه یارانه به موږ سره روغه ساتي، هلته دې چېرته ګند را نه شي. نو دومره آسان دین په دینونو کې یو ځای کې هم نشته. خبره باندې پوه شو. ټولو ملکونو کې داسې پابندیان شته چې ته هغه
عزتمندو نه فالو کې تا ته ایزه بچي وزه زمونږ د ملک نه اسلام کې داسې یو پابندي نشته دی چې څه وخت د اوقاتو کې تاله د هغې اجازت نه وي څومره انسان دین شو بهرحال دا تمهید دی دا به ذهن کې ساتې نو بیا به درته دین آسان هم ښکاري او دین به درته مزیدار هم ښکاري او په دین باندې به عمل کول هم درته آساني نو ایزی پیسه یو سهولت دی دا شریعت جایز کړی دی د دې دپاره چې ته بل داخل کا د دې دپاره تا باندې لرې نه یو سړی قرضدار دی پیسې ورته ورولېږه ورور خور ته دی بچی ته دی ضرورت شو پیسې ورته ور فارورډ کا هېڅ خبره نه قلارې استعمالوه یو اکاونټ دی که نه بس استعمالوې څه خبره خو پکې نشته خو عزتمنو د دنیا دا خلک داسې کوي د هر څیز نه غلط مطلب علي یو سړي بل سره ښه کول وایي ګیره مې لاس کې درکړه نو ټوله دې وویسته موږ دا کار کوو بیا چې لږ ښه مې د سره وکړو نو بس هغه ټول ښه دې هیر کړه نو د دې وجې نه عزتمندو بیا د ایزي پیسه والا ځان له یو بیل کاروبار جوړ کو هغوی چې د بینکونو کې خلک دا پیسې ږدي او دا پیسې ګټي ځکه ته بینک کې پیسې کېدي په قرض یې ورکړي او دغه رنګې بیا زیاتې کمې یو بل نه خلک الي سود کوي وایي موږ دا شی ولې نه شروع کوو خو چې دا شی شروع کول نو چې صراحتا تا ته وایي چې ماله پیسې راکړه زه به دله سود در کومه نو دا خو هر چا ته پته ده چې دا ناجایز دی نو یو طریقې وله لږه شان بدله کړه وایي ته موږ سره یو 2000 روپۍ کېده چا ته وایي 15000 کېده چا ته وایي 10000 کېده او د دې په عوض کې به موږ تاله دومره میسیجونه دومره چې کم دی کیش بیک یعنی کیش بیک څه مطلب تاله به الټه پیسې درکو او فلانې نور سهولیت به هم دله درکو نو آیا دا جایز دي که نه نو عزتمندو دا یاد لرئ چې کومې پیسې موږ چاله ورکو او هغه پیسې زموږ ضایع کېږي نه او واپس یې موږ له راکوي دې ته موږ وایو قرض هم دې ته وایي که یو سړي د 1 لک روپۍ ورکړې بل ورځ یې دله واپس درکړې نو په قرضو باندې زیاتې پیسې اخیستل سي سودي فایده اخیستل سودي نو لہذا چې کومو کمپنیانو والا دا وایي چې تا باندې به لازمي چې دومره روپۍ موږ سره به خامخا د ایزي پیسې اکاونټ کې ږدي نو اله به تاله فلانۍ فایدې درکو نو دا سود شو اسانه خبره او چې کم ایزي پیسه ادارې والا دا شرط کوي نه چې خامخا به دومره پیسې ږدي هغه وایي بس مړه ته صرف زموږ دا آنلاین دا سروس او دا اپ استعمالوه موږ به دله بیا هم دا فلانې شی درکو بیا هېڅ خبره نه ده یو سړی تا سره مدد کوي یو سړی ستا امداد کوي تا مو سره ښه وکړه هغه هم د سره ښه کوي بیا خیر دی خو چې درته وایي پیسې به پکې ږدي نو دله به در کوم نو بس بیا قرض دې ورکو قرض باندې زیات اخیستل سود دی موږ عزتمندو د ایزي پیسه والا ته مفتیان چل ښیي خو چې دوی تپوس وکړي دوی خو بس بین الاقوامي بینکونو ته ګوري بس هغه شان سیسټم شروع کوي دا وایي ملا نه پکې چا تپوس راوستی حلالې پیسې دي او جنګوه جنګوی ما هغه له پیسې ورکړې هغه هم ماله پیسې راکړې څه چلو شو که ما پې ګټه وکړه که ده پې ګټه وکړه څه چلو شو دقې ته شریعت سود وایي که وایي پیسې مه جنګوه کاروبار یو بل سره کوه که نه مونږ وایو عزتمندو دې کمپنین والا له پکار دا دي چې دا 2000 روپۍ تا نه کم الي دا دې د قرض په نیت تا نه نالي دا دې درته وایي چې وروره موږ تا له پیکیجونه درکوو بس دا د دې قیمت دی او مزې کوه پوره کال بې فری پیکیجونه استعمالوه نو بس بې به اسانه شي د دوی دپاره هم جایز شو اوس دا پیسې چې تا ورکړې دا د قرض ورنه کړې په دې د ځان له پیکیجونه واغسته قلارې به استعمالوه هغه پیسې به تا ته واپس نه میلاویږي د 10 کالو پیکیج خو دې تاله درکړي د ټول عمر پیکیج دې تاله درکړي چې ته تا حیات لایف چې کوم دی سروس نه فایده اله نو داسې طریقه هغوی نه کوي نو دا یو مسله شو عزتمندو دا کوم اضافي څیزونه چې ورکوي ایزي پیسې والا دا 2 قسمه دي یا به تا نه پیسې پکې اخلي قرض یا به نه اخلي که قرض دنه اخلي نو بس بیا ناجایز دي او که قرض دنه نه اخلي بس بیا جایز دي یو کوپن یې دله درکو یو سروس یې دله درکو یو انعام یې دله درکو د ترغیب دپاره خلک شی نه تقسیموي که نه چې نوی دوکانو کې خلکو له فری شی نه ورکوي دغه رنګې ایزي پیسه والا کله نا کله چې نوی اکاونټ دې جوړ کو نو بس تا ته به دا د فلانې شی حاصلېږي هغه هم صحیح دی ځکه تا نه پیسې نه لري د نوي اکاونټ په مبارکبادۍ کې دله یو پیکیج درکړي نو بیا دا صحیح عزتمندو یا مثلا 2 نمبر مسله دا ده چې ایزي پیسې والا تا ته ایزي پیسه کوي یا تا ته قرض در کوي یا ته ورته فلانی ته پیسې ولېږه نو په دې باندې
مثلا په 10,000 روپۍ باندې د ایزي پیسې چې خپل کومه محکمه ده اداره ده ایزي پیسه خپله یو کاروباري لین والا یو کمپني ده هغه خپل یو طریقه مقرر کړې ده د دکاندارانو ته ویلي چې په 10,000 روپۍ به موږ تاسو له 100 روپۍ درکو یا 100 روپۍ تاسو کټ کوئ نو بس دا عزتمندو دا ایزي پیسه والا چې کوم دي دا پردي مزدوران دي نو مزدور به په خپل کار کې پردی مزدوری چې کوي نو د هغه د اصولو به خیال ساتي ستا شاګرد ته تا ویلي چې دا شی په دومره خرڅوه صحیح ده دا د 10 روپو شی موږ راوړی دی په 15 یې خرڅوه نو چې هغې په 10 باندې خرڅ کړي 15 روپۍ جب کې اچوي نه بلکې تور ته کله نه کله غوسه کېږي مالکه دا څه کې ته ولې ګاګ خرابې ما درته په 15 باندې خرڅوه من ګاګ مه خرابوه نو مزدور له پکاري خو مزدور دوه قسمه کله دې ته اجیر وي کله هغه خاص اجیر وي خاص اجیر دې ته چې د دې سړي کار به کې د دې نه سوا به د بل چا کار نه کوي لکه زموږ د دوکانونو کې چې کوم مزدوران دي دا په دې ټایم کې خپل کار هم نشي کولی د بل چا کار هم نشي کولی یو وي مشترک اجیر هغه د هر چا کار کوي لکه دوبي رنګساز ته موله کار وروړې زه وروړم بل هم وروړم نو بعض عالمان وایي چې دا کم دا ایزي پیسه والا دی نو دا اجیر مشترک دی د ټولو مزدور دی تا لم کار کوي بل لم کار کوي ایزي پیسې والا لم کار کوي نو کله نا کله د ایزي پیسې والا داسې کار کوي چې ته وله ورشې چې ماله دا کار وکړه نو که د ایزي پیسې په اکاونټ یې کوي نو 100 روپۍ راځي نو هغه ته زه به دله په خپل اکاونټ وکړم ځان له یو بل اکاونټ سره ساتلی نو دې کې دا فایده ایزي پیسې والا ته وشي چې دا ټولې پیسې د ده جب ته لاړې شي کله نا کله داسې کار کوي او کله نا کله عزتمندو دا درته وایي چې ته ورته وایي چې ماله پیسې راوباسه نو چې پیسې راوباسي د ایزي پیسې په اکاونټ باندې نو هغه ته خپل کټینګ هم کوي نو د هغې خپل ریټ دی 180 روپۍ مثلا نو دا داسې چلو کړي چې دې سړي ته وایي چې زه به په خپل هغه ته سره وایي نه خو بس خپل اکاونټ استعمال کړي او هغه 180 روپۍ خپل جب ته واچوي نو آیا داسې کول د ده دپاره جایز دي که نه نو بعض عالمان وایي چې دا اجیر مشترک دی وروره خپل کار هم کولی شي د بل کار هم کولی شي که د ایزي پیسې والا په اکاونټ یې کوي بس په حقه اصولو دي چلیږي زیاتې دې نه هلي که په هغې باندې چا نه زیاتې واغستو ګناهګار دی ځکه هغوی ورته ویلي چې زیاتې به نه هلي او که په خپل اکاونټ یې وکړل نو بس خپل اکاونټ دی خپله خوښه ده چې چاته وایي چې هلکه دومره پیسې دله راوباسم په دومره روپو یې راوباسم که د هغه خوښه وي نو راودې باسي که نه دي خوښې نه دي راوباسي نو په دې خپل اکاونټ کې جایز دي خو په دې شرط سره چې د حکومت د طرف نه د ادارې د طرف نه دته اجازه دي که هغوی پې پابندي لګولي نو بیا دا واده خلاف شو لیبل یې د ایزي پیسې والا لګولی دی او کار خپل کوي لکه د مثلا چې کوم د عزتمندو یو بینک کې ناست دی او د هغې په ځای باندې هلته خپل کار کوي یا د بل چا په دوکان کې کښېني او هلته خپله دوکانداري شروع کوي به ورته پاسېږه مړه ستا کې خو شرم هم نشته دوکان باندې زموږ ناست دی او کارونه خپل کې شرم دې نشته یو ورځ مې درته ګزاره وکړه دویم ورځ نو ګناه خو دا هم ګناه ده که نه پردي ځای کې خپل واده خلافي کول دي نو بعض عالمان دې ته هم ناجایز وایي که به خپل اکاونټ باندې هم کې نو دا سړی په دې غرض باندې راغلی دی چې دا به ما نه 100 روپۍ الي ځکه د ایزي پیسې والا دغه ریټ مقرر کړی نو ته څنګه زیاتې الي نو لہذا تعالی زیاتې نه دي اخیستل پکار او بعض عالمان وایي جایز دي به ستا خپل اکاونټ دی او چا دپاره سروس ورکې پرووایډ کې مهیا کې ستا خپله خوښه ده خو مخکې نه به یې مقررې چې به دومره به علم په دومره روپو باندې به دومره علم دا سروس به زه پرووایډ کړم تا ته به مهیا کړم او تاله به دا کار وکړم نو احتیاط په دې کې دی چې عزتمندو د دې نه انسان ځان وساتي خو کله نا کله که ضرورت راپېښ شي بله لار نشته دی اوس ایزي پیسې والا در بل کار نه کوي نو که چا پې وکړو نو ګنجایش لري خیر دی دا ګناهګار نه دی که ګناه وي نو د هغه پسې مه پئ ځکه هغه سړی مجبوره کړی دی نو دا یو عزتمندو اهم مسله وه اوبه راوړه ساده اوبه راوړه اوس عزتمندو اهم مسایل دي د قربانۍ نو اوايي مسایل نه بیانو پهله دا معلومو چې موږ د جماعت کې کم حاضرین کسانی یا کم کسان چې زموږ دا بیان اوري د نیټ په پاڼه باندې د کمپیوټر په پاڼه باندې د موبایل په پاڼه باندې اوايي لارو سره هغوی اوري نو موږ له ځان معلومول پکار دي چې په موږ قرباني زه مولوي صاحب یم قاري صاحب یم مفتي صاحب یم ما باندې قرباني شته که نه صرف زه به خلکو ته بیانوم یا مثلا تاسو وایي چې بس دا مسله خو بل چاته بیانوي خو چونکې زموږ خو د جمعې بل جومات نشته نو بس هسې راغلي ورته ګیره شوي یو نه د ټولو نه ضروري مسله دا ده چې انسان مسلې ته ټول نه ول چې څوک بیانوي هغې ځان ته متوجه کړي زه الحمدلله تقریبا 10-15 سالو شو زه قرباني کوم که را باندې وه او که نه وه
شروع کړی مې اوس را باندې شته او کومې الله راله وس راکو. نو دغه شان عزتمندو دا حالات ولې خراب شي؟ یو سړي باندې فرض واجب شی پاتې شي او دا 15 وخته مونځ کوي ځان ته ښه صحیح مسلمان وایي. نو صرف مونځ خو دین کې نه دی که نه، په مونځ کې خو ډېرې خبرې دي، په اسلام کې خو ډېرې خبرې دي که نه. زندګۍ کې انسان اوبس کې خو صرف په اوبو باندې خو زندګي نه تېرېږي که نه. روټۍ به هم خورې، روټۍ کې به مختلف څیزونه خورې، کله به غوښه خورې، کله به سبزي خورې، نو هله به دې بدن روغي. دغه شان اسلام هم دی، دا یو دین دی او دا شان عزتمندو دي کې مختلف شیونه دي، د دې ټولو به خیال ساتئ. نو قربانی په چا باندې واجب ده عزتمندو؟ د قربانی دپاره په احادیثو کې 2 نصابونه راغلي دي. نصاب دې ته وایي چې ستا مال دغه ځای ته ورسیږي، دې ته وایي نصاب. یو حد، د نصاب معنا څه ده؟ یو خاص حد. که هغه حد ته ستا پیسې رسېدلي وي، سونا چاندي رسېدلي وي، تجارتي مال دې رسېدلی، نو خلک وایي دا صاحب نصاب دی. یعنی هغه شریعت چې کوم حد مقرر کړی و د قربانۍ هغې ته رسېدلی دی، یعنی قرباني پې شته. او چې کله هغه نصاب ته نه یې رسېدلی، سونه هم در سره شته، چاندي هم شته، پیسې هم شته، کاروباري مال هم شته، خو هغه نصاب ته نه یې رسېدلی، نو شریعت تا ته وایي ته لا غریب یې، ته لا څه غریب یې، مالداره نه یې. شریعت مالدار دپاره خپل یو لیمټ حد یو ځای جوړ کړی دی چې دې ځای ته سړی راورسي دا مالداره دی، شریعت وایي. او چې دې ځای ته نه یې رارسېدلی وایي مالداره نه دی. یو زمونږ ستاسو معیار دی، موږ او تاسو خو ټول ځان غریبانانو کې اچولی دي. موږ مالداران لیډرانو ته وایو، لیډران یې فوجیانو ته وایي، او فوجیان یې امریکې والا ته وایي، امریکې والا یې اسرائیلو ته وایي، دا ټولې پیسې د هغوی دي. نو داسې خو د دنیا ټول سړي غریبانان دي. نو د دې وجې نه عزتمندو شریعت خپل مالداره دی. مالداره دې ته وایي 2 قسمه نصابونه دي. یو د سونې دی، نو د هغې حساب چې موږ کړی دی هغه 9 تولې سونه جوړېږي. نو چې چا کم سړي سره 9 تولو سونه ده، که ښځه ده، که نر دی، که ګوډ دی، که شل دی، که کور یې شته او که نشته، که واده کړی دی او که نه دی کړی، که عمر یې ډېر دی، که غټ دی خو بالغ دی، که هر یو دی، نو دې سړي باندې زکات هم شته، خو چې قرض پې نه او دا سونه ورسره پرته ده، به دا به هر کال زکات هم ورکوي چې دا راکمیږي نه او نورو سره زیاتېږي، دغه زیات به هم ورکوي. دویم نصاب عزتمندو چاندي ده. د چاندۍ چې علماو موجوده دور سره د تولو په حساب سره حساب کړی د هغه حدیث، نو هغې ویلي دي 2.5 50 تولې چاندي، د 50 تولې آسان ذهن کې ونیسه، 50 تولې نه یو 2 تولې زیاته چاندي چې چا سره وي، دقه شان که دومره روپۍ چا سره وي، ځکه زموږ پاکستاني روپۍ خو د نبي اسلام په دور کې نه وي که نه، نو خو چاندي روپۍ وي، نو هغه وایي چې د چاندۍ په شان روپۍ دي سره خبره ختمه. د سونې روپۍ وي، د سونې په شان روپۍ د سره چې سونه پې اخیستلی کېږي، او نو زموږ په دې پیسو سونه او چاندي اخیستلی کېږي که نه، نو بس سونه ده که نه یو قسم له او چاندي ده. او دغه شان عزتمندو نو په ده باندې قرباني واجب ده. د اختر په ورځو کې چا سره دومره روپۍ وي، اوس د دې نه څومره روپۍ جوړېږي، نو په دې وخت کې تقریبا په 3000 روپۍ سل کم سل د پاسه کمیږي زیاتېږي، دا تقریبا په 3000 روپۍ باندې توله چاندي ده. اوس زموږ عالمان وایي چې چاندۍ ته به ګورې که سونه ته به ګورې، نو بعضې کسان وایي سونې ته کودل پکار دي، ډېره غریبي ده، خو چونکې حدیث کې خو چاندي به راغلې ده که نه. اوس د قیامت پر ورځ الله راګیر کړي چې ښه دلته تا ته غریبي را یاده شوه چې کله زموږ نمبر رالی چې د زوی دې واده په قرض به هم دې اخیستلی کولې به چې رور ته به دې ضرورت و نو څه به دې کول، خو چې زموږ نمبر رالی نو بس بیا دې دا قیس قطارې شروع کړي. نو دې وجې نه احتیاط په دې کې دی چې چاندۍ نصاب ته وکتلی شي، ځکه په دې کې د غریب هم پیدا ده، ته غوښه ورکړې هغه له، ته قرباني وکړې، زکات ورکړې هغه له، نو د هغه هم فایده وشي. تا سره خو څه نه څه شته، هغې سره هېڅ هم نشته دی، نو خیر دی قرباني وکړه که نه څه نه څه دې وشي. او که غریب یې خیر دی قرباني ټوله کور کې په خپله وخوره، خو وخورې که که نه. نو چاندي عزتمندو ته کتل پکار دي. بعض عالمان وایي که چا سره پیسې او سونه وي، یو توله سونه 2 توله دي، دا به درته بله جمعه تفصیل سره وایم، دې کې یو قول د رعایت والا شته. نو بعضې کسان که هغې کې وځي نو زه خیر دی، خو نن درته صرف دا د چاندۍ نصاب بیانو. تقریبا 3000 روپۍ توله چې شي، 50 تولې شي، نو څو روپۍ شوې؟ 1.5 لک. آسان حساب دی.
نو 1.5 لاک روپۍ نه چې چا سره هم زیاتي په دې انسان باندې او قرض پې نه او دغه رنګې بیلونه د بچو د مدرسې فیس وغیره دا څیزونه ترې لرې کړي او بالکل صفا سوتره 1.5 لک روپۍ یا 2 لکه 3 لکه چې زیات یې ورسره څومره وي دا ورسره شته داسې الګ جینۍ ګوټ شل بیمار صحتمند او دې ټولو باندې قرباني شته یو پکې بله مسله ده عزتمندو زکات او دې کې یو بل فرق دی زکات کال کې یو ځلي او پوره کال تا سره چې پیسې زکاتي قربانۍ کې دا خبره نشته که د اختر په ورځ هم تا ته 1.5 لک روپۍ را پیدا شوې چا درله درکړې بیا هم د باندې قرباني شته داسې به نه وی چې بل کال له به یې کومه بل کال له خو به تا ټولې ختمې کړي 1.5 لک روپۍ خو تا ته 3 ورځو ته هم نه ټینګېږي لوفره نو په دې قرباني پکې پیله وکړه صحیح ده نو د دې وجې نه عزتمندو دا مسله ده دویم فرق پکې دا دی عزتمندو زکات کې د ضرورت نه زیات څیزونه چې تا سره یې په هغې زکات نشته خو قربانۍ کې دا مسله ده که تا سره کور کې داسې شیونه پراته دي چې د ضرورت نه زیات دي ستا د سره استعمالیږي نه او دغه شیونه 1.5 لاک ته یا د دې نه زیاتو ته رسي بیا هم د باندې قرباني شته اوس پکې دا ټول هلکان راګیرېږي ښه دې ته سوچ کوئ 1.5 لاک روپۍ خو نه سبا کمې دي که خو عزتمندو پوره سنډا د باندې واجب نه دی مه یریږه ځکه په 1.5 لاک خو سنډا هم نه میلاویږي او پوره غوا د باندې نه د واجب مه یریږه د خدای بندرنګ دې زیړ شو ولې صرف د یو میخي د یو غوا 9 حصه د باندې واجب ده نو چې په 80,000 باندې وړوکې شان غوا م والې ځه نو ستا باندې صرف 10,000 روپۍ راړې زه 80,000 باندې نه میلاویږي سبا اچھۍ غوا واله میلاویږي خو زه نه میلاویږي نو شرط یې که عزتمندو په 140,000 باندې دې واغېستله په دې خو میلاویږي که نه نو تا باندې یو حصه په څو باندې راله 60,000 روپۍ نو 60,000 روپۍ ته په 1.5 لک کې الله له نشي ورکولی دوسې درته وایي غم مه کوه دا ټولې تا نه قربان او الله ته وایي یو 60,000 موږ له راکړه داسې یې راکړه چې دا غوښه واپس ته واله د ظالم بچیه مه یریږه او دغه هر څه د سرمن نه ځان له واسکټ جوړې دام ځان له واسکټ قرقول جوړ کا خو موږ هسې ووایه چې دا د الله په نوم باندې او ته دې کې مې نه کنه غریبي ده او ستا دا سر د قرقول قابل نه دی چې ته 60,000 روپۍ هسې هم نشي ورکولی ور مې کړې واپس یې واله ویې خوره نو دې کې څه دي دومره هم د الله دپاره موږ نه کوو چې بس غوا مې حلاله کړه غوا دې واپس خپله وخوره نه که نه جي بس غریبي ده نو د الله دپاره موږ دومره مینه هم نه لرو چې صرف د الله په نوم کوو واپس یې راوالو دومره هم نه کوو نو دې خبرو ته سوچ پکار دي عزتمندو نو چې کم هلکانو سره ډبل موبایلونه دي اوس راشه ضرورت نه زیات څیزونه دي یو هلک دی وروره یو موبایل یې ساتلی دی د مور او پلار دپاره او د استاد دپاره خو چې کله مازدیګر چوټي شي بس هغه آف کي بیا یو بل موبایل دی د جینکو سره یارانو دپاره یارانو دوستانو دپاره فلانی دپاره نو د دې څه ضرورت دی ضرورت خو نه خو زیات شو که نه یو موبایل باندې ضرورت پوره کېږي که نه هغې کې 2 سیمونه اچولی کېږي که ډېر روان نو هغه بل سیم پکې په دې یو کې ور واچوه که نه خو چې نه دومره خارخ دی در کې چې دا قیسې هم کې نو بیا کم از کم د الله یو حق د 100,000 روپو یو قرباني یو حصه خو نیسه که نه ګناهګاره مې الله د باندې پردې مچورې دي الله د سره ډېره ګزارم کوي نو د الله خو لږ شان خیال وساته که نه په دې خبره باندې پوه شوئ یا ضرورت نه زیات یو موټر سایکل ستا ضرورت پوره کوي تا 2 ساتلی دي نه جي دا مې د اتوار ورځې د ریس دپاره ساتلی دی نو دغه ساتلی شي زکات هم پې نشته خو قرباني پې بیا شته کور کې فریزر دی دویم فریزر هسې پروت دی نو پته لګېږي دا هسې شوشه دپاره پروت کیدای شي چې دا خراب شي بیا به دا لګو نو کیدای شي بیا هغې له یو بل مواله که دا بل خراب شي بیا به بل لګې بیا کیدای شي بل خراب شي هغې دپاره یو بل هم ځان سره کېده کیدای نو به ټول کور د فریزرونه ډک ټکړه شه دغه قیسې کوه کیدای شي دا فریزر ته والې او ته پکې یو ګیلاس اوبه ونوس کړې او ته د هغې نه مخکې تخته شي نو بیا به څه کې دا کیدای شي پسې مزه زندګي همغه ده چې موږ یې کومه تېرو دا نور هسې فضول خیالونه او سوچونه دي صحیح ده انشاءالله نو عزتمندو د ضرورت نه زیات څیزونه چا سره چې د 1.5 لک روپۍ ښځه ده که نر دی کار صحیح دا به څه کوي قرباني یو حصه به کوي یا یو چیلی چې وخت رسېدلی که هغه دې په 10,000 پیدا کړو که په 20,000 دې پیدا کړو هېڅ خبره نه او یا یو ګډ که په 10 دې پیدا کړو که په 20 که په 30 هغه د خپل قسمت دی او دا څیزونه موږ یو بل ته ګران کړي دي په دې وخت کې خلک صحیح نه ګران کړي دا ټول چل ول موږ یو بل ته جوړ کړی دی د الله د طرف نه هر څیز وافر دي زیات دي او په هر چا باندې لازم هم نه دي خو موږ یو بل ته چل غلی کړی دی چې د کپړو وخت راشي کپړو والا ورته کپړې ګراني کړي درزیان ورته چې کوم دی وروره ریټ ګران کړي
نو به بیا چې ته لاړ شي هلته اختر له هغوی درته غواګ را او دا انجکشن یې در پرې کوناټو ووایي او پیسې هم دنه ښه ډېرې والي وي ته کې ډېر فرق دی ځان نه خبر نه ګند دی شکر وباسه چې په ټایم راغلې موږ بچ کړي نو عزتمندو دغه تش اوبو دنه ژړ ستن دله پکې واچوي لکه د سندل شربت دله جوړ کړي اوس راکې طاقت رالو د ډریپونو طاقت کې نه راځي عزتمندو دا د اختر غوښې وخوره دا د مومندانو خیراتونه ووه او دا سپینې او دا د افغانانو دا پولونه وخوره دې سره طاقت راځي صحیح ده نو بهرحال عزتمندو دا یو مسله شوه دویمه مسله دا د عزتمندو نو پته درته ولګي قرباني په چا باندې یو حصه واجب ده یو څو کسان څوک به وایي هغه اخري یو کس وایي قرباني په څومره روپو واجب کېږي کله تاسو دا مسلې ته پرېږدئ دا د ګپ شپ والا خبرې ته صرف یادوئ دا خندا والا ډېره ښایسته خبره قاري صاحب وکړله څومره 1.5 لک یا 1.5 لک نه زیاتي قرض د باندې نه ضرورت نه زیاتي په هغه هلکانو باندې قرباني شته ټول دا نوجوانان هلکان والی ګوره ځان له پیسې سیټ کوي جی دا خو ما موبایل دپاره ساتلي دي نو د اختر نه مخکې په موبایل واله بیا د باندې نشته صحیح ده یا مثلا بایک دپاره مې ساتلي اس خبره نه شریعت سره یاد کوي وایي چل ول به نه کې که بایک الي نو واله که نه الي چل ول به نه کې په خبره یو 100,000 ورکه او خدای به دله نورې درکړي بایک به په هغې والي نو الله سره به چل ول نه کې صحیح ده دویمه عزتمندو یو دی کې بعضې حاجیان تلي هغه تپوس کوي وایي جي حاجیانو باندې دا د اختر قرباني شته که دي شته دا یاد لرئ حاجي عزتمندو یو قرباني چې کوم حج کې کوي هغه د اختر قرباني نه ده دا یاد لرئ قران او تمتع حج والا چې کوم عمره مو کی او حج مو کی نو دا هلته یو قرباني کوي د الله رضا دپاره هغې ته دم شکر وایي دا قرباني د اختر نه ده اوس پاتې دا شوه چې بی د اختر قرباني به کوي که نه اکثر حاجیان خو همدغه قرباني ته ځکه چې هغه چونکې د اختر په ورځ وي هلته هم د اختر په ورځ وي ځکه حج د اختر په ورځ کېږي نو دا سوچ کوي چې ما خو د اختر قرباني وکړه حالانکې هغه د اختر قرباني نه ده په نقطه باندې پوه شئ په خبره باندې اوس پاتې شوه چې جي په ده باندې دا د بله قرباني اوس شته که نشته نو مونږ یو که دا مسافر نه یعنی مطلب هلته د 15 ورځو نه زیاتې تېرئ په مکه کې اخري ورځې چې حج له راځي مدینې نه واپس رالی او هلته 15 یا زیاتې ورځې شته نو دا شو مقیم دا داسې شو لکه د سعودي خپل سړی او دویم دا د سره پیسې وي پیسې دوه قسمه دي هلته ورسره وي بعض عالمان وایي چې اکاونټ کې ورسره دي که کور کې هم دي نو بس اوس ټک ټک هر څه کولی شي که نه نو دا مالداره دی او دا مقیم هم دی لہذا دا به دویمه قرباني هم د حج کوي دویمه قرباني به د اختر کوي حج والا خو یې کړې ده دویمه قرباني به د څه کوي د اختر کوي تاسو هم کله کله دا وایي دویمه قرباني به د څه شي کوي چې درته زده شي دغسې او که یو سړی مسافر دی یا مثلا بل چا حج له لېږلی همدغه پیسې ورسره نور تشپاڼې دی درک نه لګي نو بس خبره ختمه د اختر قرباني پې نشته اختر قرباني او د حج قرباني کې یو بل فرق دی د حج چې کومه قرباني ده هغه خو به ته کې لازما او هغه عزتمندو به مینا کې کې عربو کې او دا د اختر والا قرباني که ته حج لم تلې که مینا کې ورسره دا دویمه ملته کې چې ما ته ثواب زیات میلو شي ځکه اصل قرباني ځای هغه دی او که نه ته وایې چې مثلا زه په پېښور کې افغانستان کې د کومې علاقې چې زه د بنګال یم فلانې هغه ځای کې کوم نو دا هلته هم کولی شي ځکه دا خو د اختر قرباني ده بس کور ته ټلیفون وکړه هلکه ګورې حج له تللی یم څه مړ شوی نه یم چې زما حصه پکې وکوي زمونږ کوم سړی چې حج له لاړ شي بس وایي بس خدای دې په خیر راولي نو دعا ورته کوئ مطلب دا دې په مړو کې شمار کي نو د دې وجې نه عزتمندو ټلیفون کول پکار دی چې هغه اختر قرباني سنډام اغستی دی نو یو پکې چې کم دی دی اجي سنډامیر په نوم باندې یو حصه حلال کوي موږ پکې مه ایروئ صحیح شو مړو کې ما چوي مړو دپاره هم قرباني کېږي نو ځکه مړو کې مې ما چوي خو ظالمانو یو حصه خو رالو کوي که نه صحیح ده نو دا دویمه قرباني دلته هم کولی شي بل ځای کې هم کولی شي بل ځای کې هم کولی شي دا دویمه مسله شوه درېیمه مسله عزتمندو زموږ پښتنو کې دا ډېر عجیبه مسله ده زیاتې کېږي شریعت وایي چې قرباني په مالدار واجب ده صحیح ده قاعده ده د قرباني تعلق څه سره دی مال سره مال تاسو ته بیان شو چې څومره مال دی 1.5 لک یا د دې نه زیات یو حصه او دا مالداره که زوی دی نو زوی باندې واجب شوه که دا پلار دی پلار باندې واجب شوه که دا ښځه د ښځه باندې واجب شوه که خاوند دی خاوند باندې واجب شو مال سره د دې تعلق دی ښځې نر سره او دغه رنګ عزتمندو اجي صاحب غیر اجي سره د دې تعلق
نشته. زمونږ چې اوس یو نوی هلک دی دلته وروره خدادات ماله کې کوچي بازار قصه خانه کې 100 روپۍ وګټلې. نور پلار هم غریب دی، مور هم غریب دی. اوس دا دی پلار ته وایي پلاره زه قرباني کوم. پلار ته وایي مشر سپین ږیری پلار دی ناست دی بې غیرته، دا څنګه دا خبره دی په دې خوله راځي؟ دا خبره غلطه دی عزتمند. بھئی پلار په خپل وخت کې پیسې نه دي ګټلي، بس اوس دې په قلاره کیني. اوس په ده باندې قرباني نشته، ته غریب یې که نه تا باندې قرباني شته نه دی. پیسې دې ګټلي زوی دي نو په زوی دې قرباني ده. که ستا دوکان یي بیا په تا باندې ده بیا دې په زوی نشته. عجیبه خبره، ستا دوکان دی او زوی دې سره اوړي راوړي کاوه تورې سکي، بس هغه ته یې وروره بس په ارام کښېنه، دا زما دوکان دی او زما په نوم به قرباني کې. اسانه خبره. یا ښځه د راواده شوې د هغې سره سونه چاندي شته چې دا قرباني کوي یا په خپل کور باندې د مور ورته وایي زما قرباني به کې، ته خو دومره شانې په ارام کښېنه. نه، غلطه خبره ده. د قربانۍ تعلق پیسو سره دی. نو اکثر هلک وایي جي باندې مې پلار خفه کېږي زه اوس څه وکړم؟ نو موږ ورته وایو بچیا که وس دې کېږي نو 3 قربانیانې وکړه، 3 حصې ونیسه. یو د پلار دپاره ونیسه، تکړه شه، مرد میدان جوړ شه. د پلار ته غم مه کوه، ستا دا بیله حصه، د مور بیله حصه، زما بیله حصه. که بیا ورته پلار وایي نه دا بله مه کوه، نو دا ډېر بې غیرته پلار دی چې زوی دوی له کوي او دا یو حصې په دې زوی ګټلې پیسو باندې په زوی نه پیرزو کېږي. دا ډېر کمزوری پلار دی. ولې مه کوه هسې بې ساده داسې خبرې. او که هغه وایي چې زما وس نه کېږي، ما سره خو ټولې بس 1.5 لک 2 لکه روپۍ دي اوس، او دې کې زما دا اراده یو قرباني مې وس کېږي، زیات مې نه کېږي، نورې پیسې مې په کار دي چېرته، مخکې مې واده را روان دی، ښځې له چارګل جوړوم، فلانې کوم ډینګې کوم، او بس د 20,000 روپۍ به ترې خرڅ کړم، یو حصه به والم، خو ټولې خو نه شم کولی، بیا خو نن ټولې پیسې ختمېږي. نو بیا عزتمندو مور او پلار له د دې بچي نه خفه کېدل نه دي په کاره. که ډېر خفه کېږي نو داسې چل دې وکړي چې دا زوی د قرباني په خپل نوم وکړي او دا ټوله غوښه دې د مور او پلار له ورکړي چې اوس یې ته تقسیم کړه چې ستا څنګه خوښه هېڅ خبره نه ده. نو مور او پلار نه دي خفه کېدل په کار. صحیح نه. دویمه مسله عزتمندو، یو بله مسله ده جی حرام آمدني چې چا سره حرام انکم، یو سړی دی د هغه پیسې حرامې دي، د سره قربانۍ کې شرکت کول څنګه دي؟ نو په دې باندې اتفاق د عزتمندو چې کم انسان تا ته معلوم وي چې دا حرام خور دی او د اکثر مال حرام دی، سود خور دی، رشوت خور دی، ډمې ګډۍ فلانې ډینګرې، تاسو حرام کارونه ټول پیژنئ، نو د سره عزتمندو شرکت نه دي کول پکار. که بالفرض د چا رشته داري وي چې رانه خفه کېږي، پلار مې دی خپل او یا زوی مې دی بس ګډېږي را ګډېږي، دغه بل شی دی، خو هغه وایي چې اوس قرباني به را سره کړې، نو څه به کوو؟ زوی دی اوس دی خو یې نه شم، اوس به څه کې؟ او یا جي ما قرباني کړې وه، ما ته اوس دې کال پته ولګېده چې بل کال مې چې چا سره قرباني کړې وه هغه مال حرام و. یا بعضې ځایونو کې اجتماعي قرباني نه کېږي، نو هغې کې تا ته څه پته لګېږي؟ هغې کې 500 کسان قرباني کوي، نو تا ته پته نشته دی چې د چا مال څنګه دی، ته به دې پسې ګرځې. شریعت تا ته ډېر د تجسس حکم نه کوي، لا تجسسو، ډېر تجسس مه کوه، ډېر سوي خلکو پسې مه رڼا کوه، د ده دا مال څنګه دی، د ده دا مال څنګه دی، د ده دا مال څنګه دی. که تا ته یقیني چې دا 100% حرام مال دی، خو بس خبره ختمه مې کوه ورسره. او یا که ډېر خفه کېږي، رور دی وي، کور دی د لانجه جوړېږي، نو هغه ته یې وروره قرض پیسې واله موږ له راکړه. که قرض ورته نه شي ویلی، ته ورته ته غم مه کوه، بس زه به تاله قرباني وکړم، قرباني په خپلو پیسو وله وکړه، بیا وروسته هغه نه خپل قرض پیسې وصول کا. او دویم نمبر عزتمندو چې تا ته پته نه او اجتماعي قرباني کې شوې ده، نو بیا د قرباني قبول ده، اگر چې په هغې کې یو کس آرام خورو، ستا قربانۍ باندې څه فرق نه راځي. لا تزر وازرة وزر اخرى، الله وایي زه د یو ګناه د بل چا په سر باندې نه شوم. چې تا ته پته نه وه او یو سړی د سره شریک شو، هغه چې هر څه حرام پیسې دي، هېڅ خبره نه ده، ستا له الله اجر درکو او د هغه قبول نه شوه، خبره ختمه. نو ډېر کوت کورید نه دي کول پکار. بعض وخت یو انسان هسې یو بل څه نه لګي، دا سود خور دی، دا آرام خور دی او دا فلانې خور دی، دا هسې کله نه کله یو بل پسې ملنډې کوو، خبره تړو. ګینې دا زمانه چې کومه ده په دې کې هر سړي ته څه نه څه د سود بوی رسېدلی دی، هر سړي مال ته څه نه څه حرام خوري رسېدلی ده. نبي علیه السلام وایي اخره زمانه کې که سود څوک نه کوي، د سود لوګی به دار چا مال ته رسېدلی. نو بیا هسې نورو پسې سوي مه رڼا کوه، تم پکې او هغه هم پکې دی، نو بس اوس کوئ دواړه کوئ، په خبره باندې پوه شئ که نه. اوس ګنجې بل ته وایي ګنجې ته وایي چې ستا دا سر ګنجې دی، نو هغه وایي ستا خو هم پوره ایرپورټ دی، نو ته موږ پورې سله خان دی.
داسې ده. یو سړي بل نه تپوس کړی ویل جي د پلاني پسې زما مونځ کېږي که نه؟ یو مولوي صاحب ورته ساده خبره وکړه، ویل وروره د بربنډ پسې د بربنډ مونځ کېږي، بس که هغه دومره ګناهګار دی نو ته کوم دومره روغ یې نو؟ هغه نیکر اچولی تا هم دغه دی، بس صرف سامان دې پټ کړی را پټ کړی دی، نو بربنډ پسې وایي مونځ کېږي. نو ډېر کوت کورید دې څیزونو کې بیا نه دي کول پکار. بل عزتمندو دا اخري ته خبره کوم، مالدار باندې قرباني ده. که ښځه مالداره ده، خاوند یې غریب دی، پلار یې غریب دی، ټول خاندان یې غریبانان دي، ښځه به قرباني کوي، خبره ختمه. که بل څوک یې وله کوي، خاوند یې زه وله کوم هم خیر دی، خو په دې باندې خپله لازم ده. که پلار یې وله کوي هم صحیح ده، خو د دې په نوم باندې به یې کوي. بعض وخت کې داسې وي عزتمندو، یو ښځه ده ناروغه ده او هغې باندې ډېرې پیسې لګي، خو دې سره اوس هم پیسې شته، نو آیا دا به قرباني کوي؟ بالکل به قرباني کوي. دا هم یو علاج دی چې دا قرباني وکړي، الله به په دې باندې رحم وکړي. د قربانۍ تعلق پیسو سره دی، دې سره پیسې شته، دې ته نه ده چې دا اوس عزتمندو دغه ده. البته دا ده اوس مثلا په دې میاشت کې اپریشن دی او پیسې جمع کول دي، نو بس بیا پیسې جمع کړي چې څو سره پاتې نشو، بیا پې نشته دی. دغه رنګ عزتمندو یو بعضې کسان چې کوم مسافران دي، نو مسافر دوه قسمه وي. موږ مسافر دې ته وایو چې په خپل ملک کې نه یو بل ملک ته تللی، موږ دې ته مسافر وایو. شریعت دې ته مسافر نه وایي، شریعت دې ته مسافر وایي چې یو سړی بل ملک ته لاړې یا په سفر لاړې، خو د 15 ورځو نه چې کم تېروي دا مسافر دی. نو شریعت چې وایي چې په مسافر قرباني نشته، نو د هغې دا مطلب دی چې یو سړی یو ځای ته تللی دی 15 ورځو نه کم، نو ده باندې قرباني نشته. دغه مسافر دی مراد نه دی چې 10 کاله وشو په بار ملک پروت دی او مولیان وایي چې مسافر باندې قرباني نشته، هغه دغه مسافر نه دی. په خبره پوه شئ که نو دې عزتمندو بعضې سټوډنټستان دی وایي جي زه خو سټوډنټ یم، نو پیسې چې د سره دي قرباني به کې که سټوډنټ یې او که ټیچر یې، د دې سره تعلق نشته دی. کوم سټوډنټ سره چې 1.5 لک روپۍ د دې نه زیات یو حصه قرباني به کوي، که پلار یې مالداره دی او که نه دی په ده باندې شته. بعضې کسان عزتمند دا وایي ما خو لا واده نه دی کړی او ما ته تور سرې ناسته ده په انتظار باندې. نو یو الله هم ستا په انتظار باندې ناست دی چې زما دا بنده وه، دا پیسې چې کومې جمع کړي دي موږ ته به هم پکې په دې قربانۍ کې چې کوم دی لږ رالیږي، نو د الله هم تا په انتظار کې دی. نو د دې وجې نه عزتمندو که واده دې نه دی کړی، نو دغه نه مخکې واده وکړه، یا د اختر په ورځ واده وکړه که نه، مکه د اختر والا غوا پکې حلاله کړه، ډبل فایدې، ایک تیر دو شکار، ایک ټکټ دو مزې. نو هم به دې چې کوم دی اختر شپه شي، هم به دې د واده شپه شي، نو نور څه کې اوس ته ورو په خپله روسته کېږي، دا ستا کار دی. صرف عزتمندو لیونی باندې که مالداری او نابالغ ماشوم چې مالداری، صرف دغه دوه کسانو باندې قرباني نشته، او یو چې 15 ورځو نه کم مسافري، په دې 3 کسانو باندې قرباني نشته. باقي چې مالدار هر قسمه کسي وایي چې دا ښځه کونډه ده، نو دا یاد لره که کونډه ده که لنډه ده او که هر څنګه دی، خو چې پیسې ورسره شته قرباني به کوي. داسې خو ډېر کونډان هم ناستي که نه، دې کونډو سره به څه کوې، دوی غریبانو کونډې اچولي، خو نه کونډې نه اچولی کېږي، نو بس کونډ پاتې شي. نو دا خو ټول هلکان هم داسې دي. نو او دا بل چې دویم واده کوي دا هم یو درجه کونډ دی، یو دویمه کونډې اچولې ده خو نن خلي، نو څه وکړي بیا خو دا هم ځان ته کونډ وایي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې تعلق څه سره دی؟ پیسو سره دی.